روژې حولې سوا اهم مسله درته بیان کوم هغه دا دی چې کومو صورتو کې روژه بتیلیږي که څه یو دا دی چې انسان که چیرې خدای باندې رسول باندې یا امام باندې درویغ وتړي امام پسې رسول پسې یا خدای پسې درویغ وتړي روژه د بتیلیږي دغو درویغو وجې نه دویمه دا دی چې انسان خدا نخواسته روژې حالت کې همبستري وکړي یا استمنا وکړي منی خارجه کړي دې سای تا روژه بتیلیږي و بله دا دی چې که چیرې انسان عمدن سار اوبو کې ډوب کړي یا جسم اوبو کې ډوب کړي هغه سیستنی څه باطله خو نه دی روژه خو مکروه دی دا شی نه دی په کار چې انسان یې وکړي هغه نه علاوه که چیرې انسان بچي دپاره مړی دی خولې کې هغه کوي ژوي تا د څه بچي ته یې ویر کړي یا چې ته مرغۍ ته ویر کوي دا یا روژه بتیلوي نه خو احتیاط مستحب دی چې دې ذرې سره روژه بتیلیږي احتیاط مستحب دا دی هغه سیستنی یې یو بل صورت دا چې که چیرې انسان مسواک کوي ټوټ پیس که چیرې خولې کې پتې کېږي حلق ته نه رسیږي نو روژه نه بتیلوي او بل صورت دا دی چې که چیرې انسان ښځې سره چیړ چاړ کوي مثال کې طور پر او انسان منی څه خارجه نشي انسان نه روژه نه بتیلیږي منی خارجه نشي که منی خارجه شوه روژه د بتیله دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته